من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله خالق العلي العظيم. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دقالة الله جل جلاله وعظم والده وإنسانات ونباتات وشجرات وإنس وجن وأرشد كم شيء ذي روح ذي خرق الله جل جلاله وأغو إنسانان وإنس وجن ونباتات وشجرات إله الرحمن أو مقدر برابر رزق وإنسان وغسل لكل بیانو ټول معاد دي جن دي نباتات دي شجرات دي ټول خلقونه کې یو انس چې الله جل جلاله عقل کړي لعقل سره بیا دار کوم رسم کړي چې انسان پرواز زندگی جاو جلالي دنیاي اولاد زندگی بیا الله جل جلاله تو فرمایي والذين هم للزكاة فاعلون. هم خلق سكم چاله خپل مال زخه مردار روپی وېستل هغه الله جل جلاله تبارک کوم وقف اسره معلومه اسره هغه خپل مال ذلیل کړي وېستل فاعلون دا انسان کامیاب دغه رقم بیا فرمایي اقیم الصلاه و آتوا الزکات. تر ټول نه مخکې چې انسان به اول وار چې په اسلام مشرف کېږي په اسلام نه راځي په اسلام قایم کېږي دغه انسان په کلمه وایي د کلمه باندې بیا لمونځ کوي اقیم الصلاه لمونځ ادا لمانځه باندې د درېیم رکن دا دی وسوانې چې هغه د آتو زکات هغه د معنی چې روز خپل له کار پر کېدو سره تاسو خپل زکات جمع وصوم رمضان بیا د زکات بعد بیا یو میاشت راځي چې هغه د روزې مبارکه میاشت هغه میاشت د خپل فرض په انسان دغه ته حج دی چې بیا د حج بیا حج پرته وترون دوستان الله جل جلاله و انسان ست مرس ولي کړي فهغه رس معلومات دار حساب الله جل جلاله ته فرمایي چې دا کار پر فرسي الى ان حول فرسي بیا بل عقبات دا په دا کوم پښپاجو دا کوم حصے راځي پښپاجو کسان باندې تقسیمول شي لا بشبجو تسان خیالات او بل کار دامان نه څه کسته تا دا ورشي بیا یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها الجبال والجنوب والظهور ما كنزتم لانفسكم. الله جل جلاله فرمایي وایي کوم خدای کوم بل آیات ورته مفهوم دي چې الله فرمایي وایي سپین ځل تصرف کنون دار کوم دنیا الله تعالی و تعالی درکړي نو ټول دغه په خپل طریقه معلومه هغه انسان هغه سائل هغه غریب انسان چې ستام سایب استا کلدار وي واغه د تخام خاو کې کړي عذاب علیم دار کوم دردناک عذاب ورکړي
حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې کوم انسان خپل مال په زکات نه ورکوي هغه انسان به ورځ په محشر له یهودیانو او له انصارو له دغه نورو کفارو سره چې کوم انسان خپل زمینداري څخه عشر نه ورکوي لسمه حصه نه ورکوي عشر نه ورکوي عشر زکات د ذات راشي هغه انسان به ورځ په محشر باندې د مجوسیانو چې کوم خلک د ستورو عبادت کوي هغه مجوس وایي مجوسیانو ته یو وخت حضرت ابي سنان رضي الله تعالى عنه خاطر د تابعینو یو ټولۍ یو ډله راغله له ابي سنان سره د دې وخت کې څو شپې شدیدې شپې ورسره تېرې کړې بله ورځ امام حضرت ابي سنان رضي الله تعالى عنه هغه تابعینو ته تابع ته وایي چې ته ما سره راځه د فلاني همسایه ورور مړ دی د ورور پوښتنه وباندې وکړو وهغه انسان ته فاتحه دعا وکړو او هغه انسان ته تعزیت دعا وکړو په اتفاق او د صبر جمع ده چې ستیم امام یوسف محمد بن یوسف الفریابی رحمه الله دا په تابعین کې وله دا وایي چې ستیم مزور دغه انسان ډېر په زور ځړل مزور ته ورغلو ورته کښېنستلو ته ومویل چې آیا د دنیا او زمین باندې الله جل جلاله دا حکم جاری کړی چې کوم انسان ته زه ژوند ورکوم هغه انسان ته زه مرګ خامخا ورکوم کل نفس ذائقة الموت هر نفس چې هغه به ذایقه د مرګ څکي بالکل زمانن چې الله جل جلاله دا وعده له انس له جنس هر شي سره کړی زه په دې نه ځانم چې زما ورور زه په دې ځانم چې زما ورور په عذاب کې مبتلا دی په جهنم کې امام محمد الفریابی رحمه الله وایي څنګه په جهنم کې مبتلا څنګه په عذاب کې مبتلا تا ته الله جل جلاله څنګه په دنیا کې دا خبر د ښکارا کړ تا چې وایي په خوب کې یا تا خپل ټول په خپل نه راځي ونه چې مستقیم خپل رور قبر کې پټ کې لا ادري موږ روان سره د شان خپل نور ځان باندې وکړي چې خلکو دې پر کار سره واخه زه خو پاته کوم په عذاب کې زما وغړ اور راوچو ولما ورنه کړه صبر نسو قبر می خلاص کړي چې و مې کتل ما د ورور په کار کې بار اور یو غټ ټوک یو غټ هار په کار کړی د اور ما نو صبر نو کې ما چې مینت کې د الله سره چو دا اور به لغاړي لري کو چې ما چې مینت کې زما لاسونه شروع زما ګوت وسول امام محمد بن یوسف الفریابی رحمه الله فرمایي او چې ما په سترګو ویل چې دا انسان ګوت سودي دی بیا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ صحابي دی واغت ورلو واغت وویل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو صحابي دا چې سم کولو ته تیر کړل هغه راته ویل چې الله جل په قرآن پاک فرمایلی دی چې مال مالدار خلکو په مالو کې د نور غریبانو حق کړی دا غریبانان ورځ په محشر به د دغو مالدار خلکو لپاره د هلاکت یو ذریعه وګرځي مالدار انسان چې ستر د قیامت په ورځ په محشر باندې هلاکیږي په دې وجه به هلاکیږي د انسان د مسلمان یو غریب سړي مسلمان زکات هغه مرزان روپۍ په ځان کې وایي ځکه دغه انسان بیا نه په زړه کې سکون لري نه په کور کې برکت لري نه په دوکان په جایداد کې راحت لري دنیا زیات لري مګر د یوې روپۍ خوند رنګ مې څه دی انسان ډاکټر زم پریز جوړ کړ محترم دوستان الله جل جلاله څومره عالم اسلام مسلمانان خدای پاک پیدا کړل او ټول انسانانو ته الله جل جلاله فرمایي چې اسلام پنځه رکن ثالث وآتوا الزکات الانسان دعوی چې لا اله الا الله محمد رسول بها انسان دا ټول کار
دا ټوله کال دغه انسان 5 وخت لمونځ کوي، سهار ماسپښین مازدیګر ماښام و الله تعالی نفلونه کوي، سجدې کوي، تلاوتونه کوي. بیا دا لمونځ پلس وزګار پرې کېدونکی دی. بیا الله جل جلاله درېیم رکن ورته بیان کوي چې وآتوا الزکات، اوس نو زکات دا د زکات ورکېدلو وڅخه هغه انسان چې د کوم کور کې دسترخوان نه وي، هغه انسان د کوم کور د دسترخوان د ګوله ډوډۍ نه وي، هغه انسان به روزه هم په سمه خوله ماتوي، هغه انسان پیشنمه هم په غټ زړه نیسي، دغه انسان به زړه غټ شي په روزه کې. او بل بیا پیغمبر علیه السلام الله جل په قرآن پاک فرمایي ویل للمطففین، هلاکت دې ووایي انسان ته چې کوم انسان ته چې زکات نه ورکوي، بیا زکات په وجود دغه انسان ته خپل کاروبار په جایداد کې دی په ناب تول کمي کوي چې اخلي یې له بل چا په زیات تول باندې دی، په 100 ګرام په 100 کیلو بالای دی چې بیا یې ورکوي، بیا په ګرام، بیا په مطففین، بیا په کمي باندې ورکوي. دا الله جل جلاله هغه قهر غضب ورباندې حضرت پیغمبر علیه السلام چې ستن د شب معراج په معراج ستن د معراج خطرې وي، بیا جبرائیل امین د جهنم چکر وکړ، استاده په جهنم کې ورته باندې خلک ویني، خلک په در باندې وینم. پیغمبر علیه السلام په جهنم کې داسې خلک قوم ویني، داسې انسانان ویني، یو انسانانو کنه دي که ښځې دي ما خوشحال سره پیوند دی. بیا داسې ډبرې رضیف فراغ داغه په رضیف باندې هغه ډبرې د جهنم اور چې کوم دی هغه په ډبرو باندې بل دی، هغه ډبرې راباسي د جهنم دا فرشتې ګرمې ایشېدلې، بیا دغه انسان پر دغه ډبرو باندې پرېباسي، دا رقم د کاکباس انسان جوړوي، دا رقم پر ګرځي راځي، بیا به دا ډبرې سړې سړې بیرته به دا انسان چې ولاړ کړي، بیا به دا ډبرې په جهنم کې په اور کې بېګانې کړي، بیرته به راوښځولې، بیا به راډای کم دا انسان ته به سزا ورکوله، عذاب به ورکوله. بیا دا انسان ورته یوه سزا نه ده، دا انسان په جهنم کې خوراک هغه واښه خوراک و چې هغه داسې واښه دي چې هغه ازغی لري، یو دا رقم درخته ده دومره ترخه ده چې الله جل جلاله په حیواناتو کې زیات طاقتور شی چې هغه اوښ پیدا کړی، اوښ هر رقم کلک پیدا شی خوړلی شي، هر رقم غذا خوړلی شي، هر رقم تریخ شی خوړلی شي، ماشاء د زقوم بوټي نه شي خوړلی. دغه انسان چې به روانو په دا تیرې وښو کې به روان، دغه انسان په دا سوځېدلو او په دا بلو سکروټ ډبرو کې به روان، دغه انسان چې به خوراک کولی دا خوراک به دغه زقوم ورکولی. جبرائیل امین ورته وفرمایل چې ای د الله رسوله دا قوم چې ته وینې دا په عذاب کې مبتلا دي، دا هغه انسانان دي چې زکات یې نه ورکولی، په دې الله جل جلاله ظلم نه دی کړی، دی په قاعده په خپل ځان په خپل ظلم کړی. قرآن پاک الله فرمایي فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، چې څه پنځوي انسان ته رزق ورزیات دنیا ورزیاته کړه، بیا دی فاکرمه ونعمه، خدای پاک له ما سره ډېر غټ احسان کړی، زما دا دی داسته داسته هسته داسته ټوله شیان مې پرېږدي. بیا وایي فاما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه، چې څه ټیم زه لږ دا ورته وایم چې راسه زما په لارې کې ما ته خرڅ کړه، یا زما چې کومه تا ته په جایداد کې کوم روپۍ در مداره کړې ده، یا په زمینداري کې چې کوم عشر باندې لګولی دی هغه بس ورکړه، د خپل مال یې وباسه، بیا فقدر علیه رزقه، بیا دی زار، بیا پریشان دی، بیا الله ما ته یو رزق راکړي، فلاني انسان سره دومره جایداد، پخوا هر انسان ته وایي زما پخوا ډېر غټ جایداد اوس یو شی ما دومره غټ جایداد دی، ما یو د روپۍ قدر سکون نه دی کېدلی، زما دومره غټ جایداد دی چې ډاکټر بند کړی یم خالي سپېرې اوبه څښي. انسان خپل رزق له په خپله خوند نشي اخیستلی، صرف کې صرف دا دی چې دغه انسان صدقه نه کوي، دغه انسان له خپله مال زکات نه باسي، دغه زمیندار دغه له خپله مال عشر نه باسي. ورسره انسان که څه ټیم دا ووایي چې زه زکات باسم، زکات و آتو زکات دا د اسلام په رکن کې درېیم رکن دی،
کلمه مو وویلې لمونځ مو وکړې اوس د زکات نمبر زکات به څه کې ورکړو د روزې څخه مخکې ورکړو چې دغه انسان غریب سړی مسکین سړی هغه طالب علم شپږ کسانه الله جل جلاله فرمایلی چې دغو انسانانو ته ورکوه چې هغه انسان پیشرمه هم په ګډ زړه کوي هغه انسان په روژه مات هم په ګډ زړه کوي هغه انسان چې د اختر په ورځ د تا سره مبارکي کوي هغه مبارکي په غټ زړه در سره کوي دا به یې ورکړئ خپلو جایدادو ته خپلو مالو ته حسابونه وکړئ هېڅ په کار نه درځئ قطعا په کار نه درځئ پیغمبر علیه حضرت ابوهریره رضی الله تعالی فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف دی چې ورځ به محشر به انسان ته خپل مال ټول ورته اور کړي دا خپل جایداد به ټول ورته اور کړي بیا به ورته راوړي په دغه انسان به واوړي په دغه انسان به وغورځوي بیا به انسان ته وایي چې تا خالق سره په دنیا کې خالد جمع کوله تا رویتوب کولی تا ځان بخیل له ځانه جوړ کړی تا کوله د تا پاڼه سو تا په کار نه لرله نن موږ تا په جهنم کې بلا زده که اوس نن خوندونه ځر واخله څه خوند به انسان ځر واخله اوره ده څه خوند به انسان بوج د درون شي ځر واخله ورته دوستان د هر شي خیال ساتئ خصوصا بالخصوص دا ټیم درېیم رکن روان شو د اسلام د انسان درېیم رکن درېیم اسلام درې شرط پنځه شرطو کې درېیم شرط اوس روان هغه انسان دا دی چې خپل نماز جایداد حساب وکړي معلومي دا خپل ذمہداري حساب وکړي معلومي بیا به دغه انسان کامیاب دغه انسان به ورځ په محشر د نبي علیه السلام په امت کې راپورته دغه انسان به زړه دومره غټ وي چې دا خو ویلی شي چې په کومه ورځ باندې د الله رزق ورپېښېږم دونه خو به ته وایم چې مال مې ورکړی زکات مې ورکړی پنځه وخته لمونځ مې وکړي کلمې مې وویلې حج مې درته وکړی عمره مې درته وکړله توبه و استغفار مې درته وکړلی تا چې کوم په ما شرطونه ایښل هغه ما ټوله په دنیا کې په ځان تېر تا چې کوم شان نه ما بند کړي هغه ټوله شان ما په دنیا کې ځان کړه محترم دوستان ډېر خیال وساتئ حد نه زیات خیال وساتئ خصوصا بالخصوص دا خپل صحیح خیال وساتئ خصوصا بالخصوص نفرت په منځ کې ډېر دی محترم دوستان موږ استاد مشر وی ول تاسو دا منځونه مه کوئ دا روزي مه نیسئ دا حجونه دا عبادتونه مه کوئ دا په کار نه درځي وایي به د حیانو څخه ول تاسو په خپلو منځ سره خوابدي یاست په خپلو منځ کې بغض ساتئ تاسو د الله جل جلاله ویره خوف په زړه کې پیدا کړئ خالي خوله باندې کېږي چې ماښام خوله خلاصه دا خو حیوان ته هم سهار پروړه مور کو ماښام بیا پروړه فرق مو چې شته زموږ ستاسو فرق دا وي چې په زړه کې د الله ویره فرق مو دا وي چې همسایه راسره ناراض وي فرق مو دا وي چې ورور راسره راضي وي مور پلار راسره راضي وي قریب دوست عزیز راسره راضي وي محترم دوستان خپل ورونو جلال خپل مور پلار چې دې جلال شوی مور پلار د چا نه دی چې انسان مور پلار جلال شوی مور پلار چې انسان دنیا رخصت یاد ژوندي هغه انسان لپاره صدقه وکړي که ژوندي د انسان ورته عبد ځینې واخلي هغه عبادت لپاره پکار ده هغه عبادت لپاره خوند ځینې واخلي الله جل جلاله موږ تاسو ته قبول او قبول ذکر نصیب کړي آمين الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على كل حال اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهدنا وقد كفر واليهود والنصارى وعلى اللهم دمر يا رب اللهم دمر الى الرحمن سمر على الاسلام والسلام وطول بلد الرحمن پاک بردگار سمر على الاسلام والسلام دنیا سے سوی پاک بردگار ټول کفرونه ومنه ټول کفرونه د جنت د باغچو باندې شروع وکړي ټول پر حال باندې رحم کرم یا اله الرحمن سمر على الاسلام والسلام دنیا سے سوی د ټول ته شفاعت د پیغمبر علیه السلام او موږ د دې باندې روان یا اله الرحمن د په موږ باندې خصوصي فضل رحم کرم وتمام امت پیغمبر علیه السلام یا اله الرحمن تو شفاعت د پیغمبر علیه السلام الرحمن الرحیم ذاته ته رحم کرم په نظر مسلمان او انسان او انس جنس او یا اله الرحمن تاکہ خدای تمام علی اسلام مسلمان ټول بیماران دي په کورو کې په حاضر مجلس کې په هسپتالو کې یا اله الرحمن ټول شفای کامله عاجله د امام مستمرات وکړه یا اله الرحمن دا خیر وجل روانه کې شفیر روانه یا الرحمن ټول من هر عبادت هر قول هر فعلیات یا اله الرحمن
هر عبادت خپل دربار قبول وکړي الهي الرحمن صبر على الاسلام والمسلمانان وطول بقرة مسلمين محبت في ذاك اتفاق في ذاك امن امان في ذاك يا الهي الرحمن الرحيم في ذاك يا الهي الرحمن المسلمانان افاضل ديار خصوصا مش حاضر مجلس في حاضر وقت كم شهيدان يا الهي الرحمن طول مغفرة السكين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك